أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة النساء 123 نمبر آیت. په دې آیت کې د مسلمانانو د اهل کتاب منځ کې چې کوم بحثونه روان دي او مفاخره کېدله دا غیرت شوی د چې په دې کې مسلمانانو هم په حق نه دي او کافرانو هم په حق نه دي. د دې واقع حاصل دا دی حضرت قتاده رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې اهل کتاب رااله د مسلمانانو سره په دې خبره باندې بحث کاوه چیرې موږ تاسو نه بهتر یو ځکه چې زمون کتابونه مخکې راغلي او تاسو دا ورسته راغی زمون پیغمبران مخکې راغلي او تاسو دا ورسته دي نو دا مخکېواله دلیل چې موږ تاسو نه بهتر یو او مسلمانانو د هغه په جواب کې ورته ویل چې نه تاسو نه موږ بهتر یو ځکه چې زمون پیغمبر خاتم النبیین دی دینه بعد بل پیغمبر ناراضي او زمون قرآن هغه کتاب د جدي کتاب په وجه باندې ټول کتابونه منسوخ شو ختم شو نو موږ بهتر یو الله تعالی را دې دوه تردید وکړو او د غوروالي د پاره قاعده کولیه ذکر کړه چې په دې کولیه باندې څوک برابر دا بهتري کې په دې کولیه باندې برابر نه نو چې څوک هم دی نو دا بهتر نه دی دا خراب دی. الله تعالی وی لیس بامانیکم نشتره اعتبار ساسو ارزوګانو لا مسلمانانو ته خطاب دی چې تش په دینو باندې چې زمون پیغمبر د لوی مرتبه دی زمون کتاب لوی دی په دې باندې تش نه خلاصيږي دې لري اعتبار نشته ولا امانی اهل الكتاب او نشتر اعتبار د ارزوګانو د اهل کتاب لره من يعمل سوءا چا چې وکړه ګناه یجز به د هغه بدله ورکړل کیږي دا اوس قاعده کلیه شو چې د کتاب په وجه د پیغمبر په وجه باندې نسو بریږي نه لریږي خرابېږي بلکې د انسانانو غورواري اعتبار د عمل لره دی کمال خون خسړې دی کمال خراب نه بد سړې دی ادا که هر څوک هم جو بکم زه کوم امت کې چې تر شوی نو الله وي من يعمل سوءا چا چې وکړه ګناه یجز به د هغه بدله ورکړل کیږي نو کدی امت سړی نه د ګناه سزا بسکی په دې نه خلاصي کې چې قران لوی دی پیغمبر لوی دی بلکې چا چې ګناه کړی الله به رانه سي په ګناه باندې ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا او دی په بیان مونی بغیر د الله نه دوست او نه امداد کوونکې چا چې ګناه کړی نو الله تعالی نه بغیر به نه خلاص کی او نه به د ملګری پیدا شي چې د عذاب مخې ته ودرېږي او د جرم او سزا دغه مسلمانې تیر شي. کله دا آیات نازل شنه صحابه کرام ډېر زیات خفه په دې باندې چې من يعمل سوءا يجز به چا چې ګناه کړي نو هغه بل له خامخا ملایويږي. قتاده رضی الله تعالی فرمایي چې کله دا آیات نازل شنه موږ داسې خفه ورکه سلیم الله چې ماته شوی او نبی عليه السلام زموږ نه تاسو غږدا ولي او صحابه کرام ته ویل چې اې الله پیغمبره دی آیت کې الله تعالی وایي چې چا د ګناه کړي هغه بدله به خامخا ملایويږي په موږ کې خو څوک نشته چې ګناه نه کړي ګناه خدای چا نه شوی دا صد اسلام نه مخکې شوی دا جهالت په دور کې سورستم غلطیانه به شوی کمزوري شوی دي چې د هر ګناه سزا ملایويږي د خبره د ګرانه شي خو هیڅوک بچ کې دونه نشته. نبی عليه السلام ورته ویل چې نه د خپل وس مطابق عمل کوي او دا لازم نه ده چې کوم کمزوري ګناهونه کړي د اسلام نه ورسته هغه سزا تاسو په آخرت کې تیر کړئ بلکې وزن روایتو کې دي چې نبی عليه السلام دسوي ول چې آیا تاسو بیمار کیږئ کنه بیمار کیږئ نو صحابه کرام ته چې مخ بیماران کیږو او تاسو رسته غم هم راضي کنه راضي ول غم هم راضي نو نبی عليه السلام ته ول چې دا هغه تر دې حد به مسلمان هغه تکلیف چې وغیرہ په خپل کې لاړ شي دغه په وجه باندې الله تعالی د ګناه معاف کوي نو د غم په وجه باندې هم ګناه معاف کیږي د بیماری په وجه باندې هم ګناهونه معاف کیږي او دغه سزا تیر شي قیامت ته نه پاتې کیږي. نبی علیہ السلام تر دې حد پورې دې وضاحت وکړي چې یو انسان په یو جیب کې یو شیز ګوري وغه دې خطا شي بل جیب کې پروتي لکه ته تکلیف کې راځي بیا ورسته بل جیب وګوري نو دې معمولی تکلیف باندې هم د مسلمان ګناه معاف کیږي. یو روایت کې دې چې د ویش په د ستر بدل باندې یو کار ګناهونه معاف کیږي نو دینه بعد صحابه کرام تسری وشو. په دې حاصل دا چې دا کوپر د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه د انسان نه کیږي د انساني حقونو نه علاوه نو د هغه کفاره د انسان تکلیفونه کړهونه د هغه کفاره په خپل باندې جوړیږي هغه معاف کیږي.
پاتې شو کم چې غټ ګناهونه دي کبایر دي هغې دپاره توبه پکار ده کم چې د انسانانو حق د انسانانو ته حواله کول پکار دي یا که څوک یې ازار کړی او د هغې نه او هغه دغه ټیم کې موجود نه یعنی هغه پاتې شوی یا چا څه نیولی هغه پاتې شوی هغه جدا خبره ده خو نور چې کومه حده پورې ممکن دی د انسان حق حواله کول پکار دي نو بیا د هغې نه علاوه چې کوم صغیره ګناهونه دي واړه ګناهونه دي هغه په تکلیفونو سره معاف کېږي هغه په نیکو اعمالو سره معاف کېږي لکه رمضان روژې سره ګناهونه معاف کېږي د جمعې د لمانځه سره ګناهونه معاف کېږي د اودس سره معاف کېږي هغې سره ختم شوي ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا او دوی به نه مومي بغیر د الله نه دوست او نه امداد کوونکی یعنی کوم کس چې الله راونی نو هېڅوک یې د خلاصولی نشي داسې مطلب یې شو ومن یعمل من الصالحات هغه څوک چې وکړي نیکي صالحات هغه عمل ته ویل کېږي چې کوم موافق د شریعت دي او چې کوم د شریعت مخالف هغې ته منکر ویل کېږي دا یو بل تضاد دي هغه چا چې وکړه نیک اعمال چې کوم د شریعت موافق من ذکر که نارینه او انثی او که زنانه وهو مؤمن په دې شرط چې مؤمن وي فاولئک نو دا کسان یدخلون الجنة داخلېږي به جنت ته ولا یظلمون نقیرا او په دې به ظلم نه کېږي ذرې برابر معمولي ظلم به هم نه کېږي د دې حاصل دا چې نیک اعمالو دپاره ایمان شرط دی د ایمان نه بغیر د کافران ښه عملونه وکړي الله تعالی یې ولې قبلوي نه او د الله تعالی د عذابونو نه بچ کولی نشي نو چې د چا ایمان یو د ایمان نه وروسته اعمال د شریعت موافقي الله تعالی یې خامخا جنت ته بوځي که د موسی علیه السلام په امت کې تېر شوی دی نو هم ځي به که د عیسی علیه السلام په امت کې تېر شوی دی هم ځي به او که د امت کې نو هم جنت ته به ځي ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله او څوک ډېر ښه دی په دین کې د هغه چا نه چې هغه تابع کړی خپل مخ الله ته دې ځای کې د انسانانو د خوالې د بدوالي دپاره یو مستقله قاعده کلیه ذکر کېږي چې تاسو به د چا خوالې بدوالې څنګه معلوموئ که هغه دې امت ته د مخکیني امتونو دی تاسو به څنګه معلوموئ دا سړی ټیک دی او دا سړی غلط دی دې ځای کې د هغې دپاره یو مستقله قاعده ذکر کېږي الله تعالی ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله څوک ډېر ښه دی په دین کې د هغه چا نه چې هغه تابع کړی خپل مخ الله ته وجه دا مخ ته ویلی کېږي دې ته دا مجازات دي نو دا مخ د بدن یو جز دی نو ذکر د جز او مراد نه ټول بدن دې ته مجازات ویلی کېږي نو مطلب یې دا دی چې هغه چا چې تابع کړی خپل ځان الله ته دا مطلب دی او معنا یې دا ده چې هغه چا چې تابع کړی مخ خپل الله ته وهو محسن او دا سړی نیکی کوونکی محسن یې د دې اولنۍ جملې مطلب چې ممن اسلم وجهه لله دې مطلب دا دی چې د انسان خپل عمل خپل عقیده او خپل ځان الله تعالی ته سپارلی چې بس زما د ټول بدن او ټول نظام د الله دی زه به الله تعالی د مرضی مطابق استعمالوم او بل څه به نه کوم یعنې ځان الله تعالی ته سپارل نو د کامیابۍ دپاره یو راز دا چې خپل هر څه به الله ته وسپارې چې زما د بدن هم د الله دی چې الله تعالی کوم حکمونه ما ته کړي دي زه به دا ټول احکام به دې باندې عملي کوم که کوم تکلیفونه او کړاوونه په ما باندې راځي د الله طرف راځي د الله بدن دی د الله تعالی وجود ما را کړی دی بس راضي به زما په شکایت او ګیله به دې کې نشته دی په دې باندې یو شرط به دا چې ځان الله ته وسپاري او دویم وهو محسن او دا سړی اخلاصمنی محسن ابن کثیر لیکلی دی چې محسن دا هغه نیکی ته ویل کېږي هغه عمل ته ویل کېږي چې کوم د شریعت موافق نو اول کې به ځان الله ته وسپاري عمل به د شریعت موافق شروع کړي نو چې کله ځان دی الله ته وسپاره او عمل د شریعت موافق شروع کړي نو هغې نه بعد به د الله تعالی بشارتونه شروع شي وتبع او تابعداري کړي ملت ابراهیم را دین د ابراهیم علیه السلام حنیفا چې بیزار او د باطلو دینونو نه حنیف یکسو ته ویل کېږي یو طرفه کس ته ویل کېږي یو طرفه مطلب دا دی چې په دنیا کې دوه نظامونه چلیږي یو د کفر دی او د اسلام دی یو باطل دی بل حق دی یو سړی مکمل د اسلام سره ولاړ دی دا هم یو طرفه سړی دی یو سړی ښکاره د کفر سره ولاړ دی دا هم یو طرفه دی کفر دپاره یو طرفه دی دې منځ کې ځینې خلک داسې چې هغه د دواړو سره غاړه وړي کفر سره هم او د اسلام سره هم حالات ته ګوري او باران پسې پټۍ ګرځي چې په کوم ځای کې ګټئ اغستې کوي دې ته هوښیارتیا وایي دا خلک نو د ښکاره که کافر حال خو واضح دی خو کم خلک چې دا نمونه کار کوي د کافرانو سره هم تعلقات برابر دي د مسلمانانو سره هم تعلقات ساتي نو دې ته یا مداهنت یا منافقت ویل کېږي مداهنت او منافقت
او در اسلام نه علاوه یو بل څه دی. د مسلمانانو لپاره لازم نه د کفر نه به کرک او نفرت بایکاټ په کفر نه هغه سره بده انډیوالي نه کوي. نو د ابراهیم علیه السلام صفت دا و چې د کفر نه مکمل بیزار او دغه درمیانه غونډه کې انداز نه اختیار او مذبذبین بین ذلک لا اله الا ولا اله الا ولا نو بلکې حنیفا یکسو یو په اسلام باندې کلک ولاړو د کفر نه بیزار او د سکاسو. د دې حاصل دا شو ورن آیات چې د کامیابی خبره دا ده چې سره انسان الله تعالی ته ځان وسپاري خپل عمل له شریعت موافق شروع کړي او بشریت کې بیا هغه شریعت چې کوم د ابراهیم علیه السلام نه نقل له ملت ابراهیمی دی. ملت په معنا د دین سره د ابراهیم علیه السلام د دین باندې روان دی او د ابراهیم علیه السلام دین او منشور دا و چې د کفر نه بیزار او د کفر سره تعلق نه و. نو د دې کس به هم د هر باطل او د هر کفر سره بایکاټ او نفرت دغه سره تعلق نه وي. نو د دې نه بیا دنیا کې خصوص بلکې دی نشي. واتخذ الله ابراهیم خلیلا او نیولې الله تعالی ابراهیم علیه السلام په دوستۍ سره. ابراهیم علیه السلام په دوستۍ سره نیولې په دوه وجو باندې چې ابراهیم علیه السلام خپل ځان الله تعالی حواله کړو کوم عمل به چې کوو هغه د شریعت موافق کوو خپل مرزي به پکې نه کوله. مخکې فاتحه کې چې کوم دوه ګروپونه ذکر شوي دي یو غیر المغضوب علیهم دی او بل ولا الضالین دی. هغه خلک چې کوم باندې غضب شوی دی دا هغه خلک و چې کوم خلکو کې اخلاص نه ځان الله تعالی حواله کوو بلکې د خپل نفس غلامانو اس آسماني قانون ته نه کتل او چې کوم خبره پړل کې دا ولاړېدل اندسې کوله ځان الله تعالی حواله کوو. هغه مغضوب علیهم شو باغې باندې غضبونه نازل شو عذاب سخت غضبونه باغې باندې راغلو. دویم قسم خلک به استیانو کې رالو استیانو ځان الله تعالی حواله کو خو عمل د شریعت موافق نه کوي خپل مرزي به کوله. خیال دا چې خپل مرزي باندې کم کار کوو دا الله تعالی غني خوخي. نو د عیسی علیه السلام بندگی شروع کړه او عیسی علیه السلام ته د الله تعالی زوی وایو. نو د دې خلکو ځان الله تعالی حواله کړو د سينو دین نه باغیان نو خو الله کې محسن نو عمل د شریعت موافق نو دا خلک هم گمراه شو. نو دې ځکه کې د غوړ سبق خلاصه دا شوله چې د کامیابی په دې خبره کې د جزان به الله تعالی کې د خپل نفس بناوري د بل چا بناوري د الله باوري او چې کله د الله تعالی ته اوري او الله تعالی تابع کیږي دغه طریقه به د شریعت استعمال شریعت نه نقل کې غصب کې خپل مازیه بکی نه کې. لکه اوس انسان ځان الله تعالی کله مثال په تور فرض مونږ کوي خو د فرض مانځه کې د مسبقین صلوات رکعات فرض دي او دی وجه زړه دیندار عزت 15 رکعات کوم نو دا شریعت نه قبل دا جرم دی ګناه ده. استاد دینداری ال قبول لږ کم دغه صلوات رکعات فرض الله تعالی فرض کړي د قصي وکي او بل انسان بګری ولاړ شي کمې بکی کوي چې راز کمزور یم صلوات رکعات نشم کولای درې په نو شریعت دا هم نه قبلای. نو دغه د شریعت موافق عمل کولو ته محسن ویل کیږي. کوم کسړی عمل چې د شریعت موافق او محسن دی که عمل د شریعت مخالف نو دا محسن نشي کېدلی. بیا ځینې وخت کې د سړی په عمل به خی خو اخلاص پکې نه ځان به الله ته نه حواله کړي نو دې کار ته منافقت ویل کیږي. او کله به د ځان به الله ته حواله کړي خو عمل به د شریعت موافق نه دې ته گمراه ویل کیږي. الله تعالی وجه واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله تعالی نه ول ابراهیم علیه السلام دوستۍ سره نو دغه دوه وجه ابراهیم علیه السلام کې به ځکه دوستي وکړه چې ځان الله ته حواله کو عمل به د شریعت موافق کاو نه دا څه کول چې خپل مرزي الله نه بغاوت کاو بغاوت نه کاو او نه خپل مرزي باندې عمل کاو بلکې عمل به د شریعت موافق نو چې کم کس دا طریقه وکړي نو دا به هم الله تعالی ته نږدې شي. او د ابراهیم علیه السلام طریقه ده نو ابراهیم علیه السلام چې کوم وجه الله خو کړو دغه وجه وا نو دغه وجه مونږ اختیار کو دغه طریقه مونږ دغه لار مونږ اختیار کو مونږ به هم الله تعالی زموږ سره محبت وکړي. حاصل دا شو.